استغفار کول دا د ډیرو ګناهونو د معافی ذریعہ ده او د ډیرو زیاتو مسایلو د حل کېدو یو باعث دی. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه ته یو سړی راغی وی حضرت ډیر ګناهګار یم، حضرت داسې یو وظیفه راته وښیه چې الله مې ګناهونه معاف کړي. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه ورته وفرمایل وی استغفار وکړه. بل سړی راغی وی حضرت زمونږه علاقه کې باران نه کیږي، داسې وظیفه راته راکړه حضرت چې الله باران ووري. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه ورته وفرمایل وی استغفار وکړه. بل سړی راغی وی حضرت مالی لحاظ سره عاجز یم، کمزور یم، حضرت وظیفه راته راکړه چې الله تعالی مالی حالت بهترین کی. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه ورته وفرمایل وی استغفار وکړه الله به مالی حالت بهترین کی. بل سړی راغی وی حضرت اولاد د پاره دی وظیفه راکړه چې الله پاک راته بهترین اولاد راکړي. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه ورته استغفار وکړه الله به اولاد درکړي. بل سړی راغی وی حضرت زمونږ باغونه دي خو میوه نه کوي، حضرت د وظیفه راته راکړه چې باغونه و میوه شروع کی. حضرت بصری رحمت الله علیه ورته وفرمایل استغفار وکړه الله به باغونو کې میوه راولي. بل سړی راغی وی حضرت زمونږ علاقه کې نهر دی او اوبه پکې نشته، حضرت څه دعا وکړه څه وظیفه راته راکړه چې الله پاک زمونږ د نهرونو د اوبو نه ډک کړي. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه ورته وفرمایلو وی استغفار وکړه الله پاک په ستاسو په نهر کې اوبه راولي. بل کس تپوس وکړي حضرت دا څه مسله ده چې څوک هم راځي او تا ته څه مسله بیانوي نو تاسو ورته استغفار پیش کوئ. یو کس د ګناهونو د معافی دپاره راغی تاسو په وظیفه کې استغفار ورکړو. بل د باران د کور دپاره راغی تاسو وظیفه کې استغفار ورکړو. بل سړی د مالونو دپاره راغی تاسو استغفار ورکړو. بل سړی د اولاد د حاصلېدو دپاره راغی د الله د دربار نه تاسو ورته وظیفه کې استغفار ورکړو. بل سړی باغونو کې د میوې په سلسله کې راغی تاسو ته په وظیفه کې استغفار ورکړو. بل سړی په نهرونو کې د اوبو په سلسله کې راغی حضرت نو تاسو ورته استغفار ورکړو. وظیفه کې استغفار کې څنګه څومره کمال دی. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه وته فرمایي تا دا آیات نه دی ویلي چې رب العالمین فرمایي چې واستغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الله پاک ګوره په دې آیات کې د ګناهونو د معافی وعده کړې ده، د باران د راورولو وعده کړې ده، د مال د سیوا کېدو وعده کړې ده، د اولاد د ورکولو وعده کړې ده، په باغونو کې د میوو وعده کړې ده، په نهر کې د اوبو وعده کړې ده. الله پاک په استغفار کې کمالات یې دي. الله دې موږ تاسو خپل ځان ته متوجه کړي. هر انسان ګناهګار دی لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې كل بني آدم خطائين وخير الخطائين التوابون، چې هر انسان دا چې هغه غلطي کوونکی دی. كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، چې هر انسان غلطي کوونکی دی لیکن بهترین غلطي کوونکی هغه سړی دی چې د خپل ګناهونو باندې توبه وباسي. الله دې موږ خپل ځان ته متوجه کړي.